چې موږ یو کس له په دې تحصیل کې منډیټ ورکړی و هغه موږ او تاسو پاس کړی و او هغه دغه سیټ ته رسېدلی و خو هغه زموږ او ستاسو ته ډېر سپک وکتل او ډېر په سپک نظر یې ورته وکتل د هغه سیټ نه هغه استعفا ورکړه او زموږ او ستاسو داود چې کوم و د دې د هغه څه قدر نه و کوم کینډیډیټ ولاړ دی نو دی به انشاءالله دی بیا به د سیاست سوچ هم نه کوي چې زه د ډېر یو پایدی نه ټکټ وانم او ما ته د سیاست لارې کولاو شي نو انشاءالله دا زه تاسو ته ویم چې د شرپاو خلکه دا کله په پښتو کله په غیرت کې راشي نو هغه چا د مقطع ډول پټ نه دی وغبار دی وبسرحمه دی داسې استعداد دی وبسرحمه دی قال النظام تولي جمهورنا يصل الانبياء وبسرحمه دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د شرپاو باباګانو کلی ډېر عزتمن ډېر قدرمن ډېر میلمدوست ډېر خواږه مشران همزولي کشران زما سره راغلي میلمانه ما څخه خوا کې دوستان ملګري په جمع السلام علیکم منګه چې په دې کوم مقام نن دلته ولاړ یو نو دا زما د ملګري توصیف به یو وختي وي چې زمونږ یو ملګری موږ نه معمولي خفه شوی و خفه شوی نه و خو دا چا مجبوره کړی و او که دغه یو موټي بل خوا تللی نور یو موټ هم بل خوا نه و تللی هغه زموږ څخه پی ټي آی کې او همدغه چینک ته میلاو شوی او انشاءالله دا داسې کلی دی چې په دې خلکو ته به بعضې خلکو وي چې دلته به چا له میټینګ نه کوئ دلته به چا له پروګرام نه کوئ دلته به څوک راغواړئ نه خو زه تاسو ته دا ویم چې انشاءالله دا ستاسو کومه مینه ده کومه جذبه ده نو د دې دا عکاسي کوي چې دا بیره به انشاءالله تاسو په شرپاو کې کلین سویپ کوئ او انشاءالله چې خلک به ریزلټ 9-10 بجې راوړي او زما د شرپاو د پښتنو نه دا پیره یو امید دی چې دوی به انشاءالله په 6 بجې خپل پانپرتالیس راوړي او په داسې لیک به راوړي چې دا کوم کینډیډیټ ولاړ دی نو دی به انشاءالله دی بیا به د سیاست سوچ هم نه کوي چې زه د ډېر یو پایدی نه ټکټ وانم او ما ته د سیاست لارې کولاو شي نو انشاءالله دا زه تاسو ته ویم چې د شرپاو خلکه دا کله په پښتو کله په غیرت کې راشي نو هغه چا د مقطع ډول پټ نه دی نه د چا نه یو دی هغه خلک اسمان ته مخېږي دا د شرپاو خلکه خو چې کله د لاس لرګي نو بیا د لاس هم نه ورکوي په ځمکه ورته نو انشاءالله زه د شرپاو د دې درنو خوږو عزتمنو پښتنو مشرانو همزولو کشرانو ډېر بېحد مشکور یم شکریه یې ادا کوم چې په دې داسې ټیم کې چې دا د ماښام ټیم دی دا د ماسخوتن ټیم دی په دې ټیم کې موږ غریبي ده څوک زمینداري کوي څوک دوکانداري کوي څوک نوکري کوي چې دې ټیم کې راشي دا ډېر زیات ستړي او دوی چې منځو کې روټۍ د مانځه نه مخکې خوړوي دوی بیا ویده کېږي ځکه چې سهار به خپلو دوکانونو نه خپلو پټو نه خپلو نوکرو نه ځي او دوی موږ ته ډېر انتظار هم وکړو او دلته ناست دي
خو زه د محمد جان بھائی ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې دی موږ سره په دې کاروان کې واپس شامل شو او انشاءالله دا شرپاو دا به موږ له داسې لیډ راکوي چې ستاسو به په سوچ کې نه انشاءالله. زه تاسو ته وایم چې دا شرپاو د دې نه مخکې چې کوم الیکشن و تاسو ته پته وه چې هغه جهاد الیکشن نه و. تاسو چې د پی ټي آی دپاره کوم الیکشن کې تاسو جهاد کړی دی جهاد او هغه زه تاسو ته وایم چې زمونږ کوم اسټابلیشمنټ و زمونږ کومې نورې ادارې وې زمونږ کوم الیکشن کمیشن و د هغې نه علاوه زمونږ کومې د پی ټي ایم پارټۍ وې نو هغوی به وې موږ به پی ټي آی ماینس کوو خو الحمدلله دا پښتانه دا غیرتمن دا عزتمن دا چې راپاڅېدل نو څونه چې د زنځیرانو کړۍ زمونږ ته اچولې وې هغه ټولې تاسو ماتې کړې او د پی ټي آی ټولې پارټۍ چې کومې وې نو هغه کورونو ته ولېږلې د کورونو نو انشاءالله په دغه سلسله کې تاسو له موږ یو وارې بیا راغلي یو او ډېر په امید راغلي یو او ډېر په توقع سره راغلي یو انشاءالله زموږ د امیدونه به تاسو نه ماتوئ که نه نو په 28 فروری چې کوم الیکشن دی 28 اپریل نو هغه تاسو ته پته ده چې هغه د تحصیل د میر الیکشن دی خو چونکې زموږ ډېره بدقسمتي ده چې موږ یو کس له په دې تحصیل کې مینډیټ ورکړی و هغه موږ او تاسو پاس کړی و او هغه دغه سیټ ته رسېدلی و خو هغه زموږ او ستاسو ته ډېر سپک وکتل او ډېر په سپک نظر ورته وکتل د هغه سیټ نه هغه استعفا ورکړه او زموږ او ستاسو دا اوت چې کوم و د دې د هغه څه قدر نه و که قدر ورسره ده به د استعفا نه ورکولې او هغه لاړې صوبایي سیټ ته ودرېد او چې صوبایي سیټ یې کله بیلو نو زموږ دومره بدقسمتي ده چې راغلی دی واپس هم دې سیټ ته ولاړ دی نو زه تاسو ته وایم چې انشاءالله د 14 ساړه 14,000 نه خو 10,000 نه راغی خو دا پېره بیا تاسو په 3-4,000 لګوئ زه تاسو نه دا یو امید ساتم چې زمونږ او تاسو لږ تکلیف درکړو خو بله خبره درته کوم چې زمونږ د پاکستان په خزانه هم به بوج واچو که تاسو ګورئ دا به هم زمونږ او ستاسو نه وصولېږي کله به دا ټکس په بیل کې راځي کله به د ګیس په بیل کې راځي کله به راباندې چای ګرانه وي کله به راباندې چیني ګرانه وي او دا ټکسونه به موږ نه وصولېږي نو دا یې موږ او تاسو ته ډېر زیات ظلم او جبر کړی دی خو انشاءالله په 28 تاریخ پورته دا تاسو ثابتوئ چې دا څنګه چې دا په ځل را 400 کې دا ټول سیټونه پی ټي آی ګټلي نو دا سیټ په پی ټي آی ګټي او داسې به ګټي په داسې مارجن او په داسې لیډ به ګټئ چې انشاءالله تاسو مخکې چې څنګه ثابته کړې وه او دا خبره به هم کوله چې دا سیټونه موږ له راکړي دي نو دې نه پس په تاسو الهام شوی چې تا له به دا سیټ درکوي څه ولې د دې د عوامو په دې اوږد باندې خو ډاکه شوې ده خو الحمدلله موږ د مخکې بیدار او موږ چې د دې ځینه لاړو نو په 45 د ډي سي څه پراته او هغه کمپیوټر ته خېجول الحمدلله زه تاسو ته ډېر په فخر سره یم ګنې هغه آر هم شته دی هغه ډي سي هم شته دی هغه نور پټواریان هم شته دی زه تاسو ته د سټیج نه وایم چې زه کوم ځای کې دوی پلانینګ تیار کړی الحمدلله زه ډېر غریب ورور یم ستاسو ډېر بېوسه یم خو زه پسې هلته رسېدلی یم او ما خپل اور کوي چې که ستاسو مطلب وي چې دا ریزلټ به زه چینج کړم نو ګوره ما سره پاسه په 12,000 لیډ ګټلې ده هسې نه چې د هغه هم خپل پرې به ویسي او زما او ستا پې ذاتي انا مسله جوړه شي ما زه د زړه نه ونیوم ما ته یې سوال وکړو چې زه ته نیمه ګنټه پس دغلته بار ودرېږه نیمه ګنټه پسې ما ته ریزلټ په وټساپ راولېږه ما ورته دا ریزلټ زه نه منم ما له به په لاس کې ریزلټ راکړې او ساین شوی ریزلټ به راکړې هغې به زه ستا نظم نو په پاوکم 6 بجې ما ساین شوی ریزلټ راواغېست وروڼو عزیزانو او زه چې کور ته چې راورسېدم 6:30 بجې وې خو دا ستاسو
او د الله مهرباني او ستاسو برکتو چې زمونږ په دې منډک باندې چوري ونه شوه غل په ثابت نه شو غلم په دیکه کو او لته مور کو به خپل ته موږ زمونږ زه اوس نو ان شاء الله 28 فروری چې ماته راکم مشران امزولی کشران زما رونه زما بایگان زما ډیر پیر خواږه دوستان زما د پی ټی آی ورکران زما د پی ټی آی تیګران دا دلته یو کس راغلی دی الحمدلله په تاسو پسې پوره خاندانونه دي شاته نو دا به داسې کوئ چې موږ څه دونه ډېر ټیم نشته پاتې یوه ورځ راڅه پاتې ده په دې یوه ورځ کې موږ کمپین کوو نو د دې باباګانو دا کلی به مو نکو ډور کېدو نو انشاءالله دا به تاسو راپاسئ او تاسو به دا تکلیف کوئ چې ډور پر ډور کمپین به کوئ او څنګه هم چې د عمران خان ویژن او سوچ مخکې په مخکې وړی دا به دغه شان رسوئ او په 28 تاریخ به د اتوار په ورځ تاسو سهار وختي راپاسئ انشاءالله دا به سهار وختي راپاسئ او تاسو د خپل قیمتي چې کوم دی نو دا به تاسو په پولینګ سټیشن کې کاس کوئ دا به استعمالوئ او زمونږ له خو چې کله زمونږ ته سیمبل علاج کېده په هغه شپه باندې په حکم په 12 بجې موږ ته آرډر جاري کړو چې ستاسو نه موږ بیټ واخیسته او تاسو آزاد شئ خو الحمدلله زه ډېر په فخر سوی یم چې تاسو زمونږ دلته په پېښور کې د کارخانو مارکیټ دی چې تاسو د ټولو نه غټ سټور ته لاړ شئ نو موږ له ډېره نښې راکړې وې چې په هغه سټور کې به دا پوره نه شي خو زموږ نښه چې کومه وه دا عمران خان او تاسو ثابته کړه چې عمران خان له موږ ورکړی دی نښو مخو له نه دی ورکړی او موږ له په تنګي کې داسې نښه راکړې وه چې دا ستاسو د ډغري نښه دا ستاسو د کور نښه دا ستاسو د حجرې نښه دا ستاسو د پټي نښه نو انشاءالله سهار وختي به دا خپل قیمتي وټه او خپل سټیم د دې چینک په نښه باندې وښئ او انشاءالله دا کامیابي ستاسو ده دا کامیابي زمونږ ده انشاءالله په دې ټیم به موږ خپل هغه جوش او خروش مناوو خو یوه خبره درته کوم چې کله سهار وختي تاسو پاسئ نو زه درته یو منت کوم یو زاري درته کوم چې تاسو به د اذان نه مخکې پاسئ که ډېره مو وس نه کېده خو 2 رکعاته نفل به کوئ چې انشاءالله موږ له الله تعالی کامیابي راکړي او موږ کامیاب شو نو بیا دا به د صلات حاجت 2 رکعاته کوم یا ربه او چې کله موږ له کامیابي الله تعالی راکړي نو ماسخوتن به د 2 رکعاته نفل شکرانه کوو ټیک ده نو انشاءالله دغه شان چې زمونږ په کورونو کې کومې خویندې دي کومې زمونږ میندې دي کومې زمونږ بچی دي نو دا د هغوی حق دی چې دا هغوی استعمال کړي نو دا به تاسو په کور کې یو کس ته دا ذمهواري واله کوئ که هغه زما مشر وي که زما افضول که زما کشر وي که زما ورور وي نو د هغه به دا ډیوټي وي چې دا زمونږ خویندې میندې به راوباسي په ګاډي کې به کښېنئ او دا به پولینګ سټیشن ته رسئ او چې څنګه تاسو سهار وختي خپل سټیم خپل مهر دې چینک ته والئ انشاءالله هغوی ته به هم دا ووایئ چې دا خپل سټیم به دې چینک ته وښئ نو زه په آخره کې ستاسو د دې شرپاو باباګانو کلي څونه د یو ځای بل ځای نه راغلي ملګري مشران امزولي کشران زما دوستان د دوی زه ډېر بېحد مشکور یم شکریه یې ادا کوم الله تعالی م عزتمن که الله تعالی م خوشحاله او آباد لرئ ډېره مهرباني